ټولو نوال چې نن کومه غونډه ده زه خو په ایمرجنسي کې رووتلم ځکه چې لږ ټایم سره فارغه وه څه پروګرام ونه نو ډایرکټ چې افس نه رووتلم دلې ورتلم نو تاسو ټولو دغې مینې محبت شکریه نو مشرونو کشرونو ځوانانو له هلته پرتاګ باندې هرکلی یم په خیر راغلو ستړي مه شو چې څنګه ټولو له د ټولو حالاتو پته رو که خاموشیم جوړه کړه په خبره بېر سره پوه شو خیر دی توجه دې لکه نو ځوانانو له پته رو چې کله په 2022 کې رژیم چینج اپریشن وشو د عمران خان یو جمهوریت حکومت وغورځېدو د هغه نه بعد د مونږ احتجاجونه پروته دي د مونږ هغه فریاد جاړو پراته دو چې دغه ریاست له به مونږ ویل چې دا کسا بیا در روان کړي دي په مونږ باندې یو ځل بیا دهشتګردي مسلط کوي په مونږ باندې بیا دلته دهشتګرد روالې او تو سره اګریمنټ کړی دي هم تی روالې ریاست نو د یو وخت ډي جی ایس پی آر د یو وخت چې کوم منسټرون وو هغه ټولو به مونږ لا ویل چې دا دروغ یې مونږ لا به دروغجن ویل چې داسې هیڅ نشته مونږ به بیا احتجاج وکړو ورته به ویل چې وګوره په غره باندې راوړېدل رویسور یې کا مونږ لا به ویل چې دروغ یې بیا هم ورته ویل چې وکسه د غرونو نارکوش ول رویسور یې کا په کم تعداد کې دي بیا به همدغه ویل چې دروغ یې بیا هم ورته ویل چې وګوره په زورونو لار ورسېدل رویسور یې کا بیا به یې ویل چې دروغ یې چې کله یې کورونو لا رونغلل روی رسول همدغو خلکو ور ورسول نو اوس ویایي چې اپریشن دا خبره ټول پردی قوم ټول قبایل او ټول پښتون قوم دا ووري چې د عمران خان کم موقف ته د ملیټري اپریشن لحاظ سره دا یې مونږ پرونه مو هغه و چې ملیټري اپریشن نه منو نن هم دغه خبره کوو چې ملیټري اپریشن نه منو او سبا به هم دغه خبره کوو اوس یې درڅم چې دا کومې کاروایونه دغه شروع کړي دي د مو پرېدو خبره باندې ځان پوه کو چې کله عمران خان د مو نوما اناونس کړه د وزیر اعلی توپ دپاره همدا ډي جي ایس پی آر دلته پېښور له راغلو شي نه یې منو ته یې څوک چې ته وایې چې زه یې نه منم عمران خان لیډر دی پاکستان تحریک انصاف د عمران خان دو د هغه په وجه خلکو موږ له ووټ راکړی دی عمران خان د نن نوما ورکړه چې دا به وزیر اعلی وي الحمدلله موږ چې څومره ایم پی ګون دي چې څومره پښتون قوم دی چې څومره د خیبر پښتونخوا عوام دي هغه ټول ودرېدل او نن زه چې کوم دي تاسو سره مخامخ یم الحمدلله زه نن وزیر اعلی یم چې په یخ کې دو کامیاب نه شول بیا یوه بله بیانیه جوړه کړه چې دا د سمګلرونو او دهشتګردو سره ملو دی په هغه بیانیه مې هم شکست ورکړو په سترګو کې مې ورته سترګې وچاولې مول چې زه نه تور اغوستې دي ته سره ملوي چې ویل چې سمګلرونو سره ملو دی مو ورته ویل چې په باډر باندې ته یې ته خپل اساسي ظاهر کا چې دلته څومره ایلیګل اسلار سي دلته چې څومره دهشتګردي ارسي څومره ایلیګل خلک ارسي د تو په سربراهي کې ارسي باډر یې مو سره نه دی د تو سره دی دغه ټول جوابونه مو ورکړي دي چې په هر یوه بیانیه کې مې شکست ورکړو چې پوه شول چې په یوه خبره باندې هم نه هغه کېږي اوس راغلل بلې بیانیې جوړېدله چې د ده په سربراهي کې چې کوم دي ملیټري اپریشن یې کېږي او پردي ټول هم پاته دو مول هم پاته رو پښتونه ټول هم پاته دو مول هم پاته رو چې په دغه ټیم کې په تیرو کې ووره شروع دو په دغه ټیم کې ویل دا ځناور هم نه وي چې ته نن اپریشن کوې د تو بل مقصد نشته صرف او صرف مولا شکست راکول غواړې بل مقصد دې نشته
دا د بیانیې جنګ دی که دا جنګ د دهشتګردۍ ختمېدو وای یا د امن بحالېدو وای ته به یې مو سره کېنستی د مو سره به یې مشوره کولی چې دا جنګ د امن د بحالېدو وای چې کومه مشوره مونږ درکړې ده ټول سیاسي جماعتونه چې څومره دي ټول مذهبي جماعتونه چې څومره دي د هر مکاتبه فکر خلق مو د اسمبلی په فلور باندې ارجمع کړل ویل ته مونږ 15 نکاتي ایجنډا هغه چې کوم دي ساین کړه الا جرګه ختم نه وه ته بهر د مونږ ولمونه رووتل ټول دې اوچات کړل او هغه جرګه چې کوم دي تو د ختمېدو کوشش وکړو هغه بیانیه د ختمېدو کوشش ته وکړو د دغه مطلب دا دی چې ته بهر د مو ولمه اوچتوې ته په امن کې سیریس نه یې ته په دهشتګردۍ ختمېدو کې سیریس نه یې بلکې د تو مقصد بدل دی او هغه مقصد مو لم پته رو د مو قوم لم پته رو پښتون لم پته رو چې د تو څه مقصد او مطلب دی هغه جرګه 15 نکاتي ایجنډا په هغه کې ټول سیاسي خلک ټول مذهبي خلک هر مکتبه فکر خلک هغه په دا 15 نکاتي ایجنډا باندې متفق شوي وو چې ملیټري اپریشن تو 22 کړي دي څه حل دی نه دی راوښکی نو ملیټري اپریشن د یوې خبرې حل نه ټول پښتون قوم یو طرف له دی ټول خلک وایي چې ملیټري اپریشن د یوې مسلې حل نه دی خو ته ټول پښتون قوم هم نه مانې امو سیاسي او مذهبي جماعتونه هم نه مانې د مو قبایلي مشران هم نه مانې او ته هغه کوې چې کوم په بند کمرو کې فیصله کېږي ته نن په مو باندې اپریشن یو ځل بیا مسلط کوې کم طرف له ته دا ملک بوځې کم طرف له د مو دا پښتون ته بوځې زه خو یې ته بار بار د یوه خبره کوم چې یو ارتي یوه فیصله کوي بل ارتي بله فیصله کوي دریم ارتي بله فیصله کوي نن پکې بل روغلی بله فیصله کوي یاره مونږ چې کوم دي بیړ بکریا یو مونږ کیړې مکوړې یو د خیبر پښتونخوا او د قبایلي اضلاع چې کومه ده دا تجربهګارو چې هر یو بیرتي تجربه به راباندې کوي او بیا به څي ذلیلېږي به څوک زه دلته مرګري خبره وکړه چې مونږ د پوره چې کوم د کمپنسیشن اعلان شوی و پهله ځل چې مونږ د کورونو نه بېکوره کېدو پهله ځل چې مونږ اروتلو د کورونو نه تو وعده کړې وه یوه وعده دې هم نه ده پوره کړې چې ولې دې پوره نه کړه نن در باندې مې اعتماد نه کوم پهله مې مخکې چې کومې مسلې دي هغه حل کړه د نه بعد به چې کوم دي مخکې مسلو باندې ورسره کړې